جب یہ مر جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی کام صادر نہیں ہوتا. جب زندہ ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے. اور جب مر جائے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو پھر جو یہ کام کرتا ہے تو بعض امور ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں. بخار آ جانا، بیمار ہو جانا، سو جانا، سوتے میں باتیں کرنا، ان باتوں کے اندر اچھی بات یا بری بات کہنا، غیر اختیاری چیزیں ہیں. دوسرے قسم کے اعمال وہ ہوتے ہیں جو اختیاری ہیں. جو غیر اختیاری ہیں اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی. بعض اعمال شبہ سڑے کئی نوع اختیاری بھی، بعض غیر اختیاری بھی. غیر اختیاری عمل لکا تبرات للپسڑی بانے او بیماری راتلل او دکی دل سملاستل شلسترگی پٹی شي. کله انسان په اختیار کې به خوب راتلل نو بیا به هغه کسان چې څوک به خوب یې غیب وي چې مونږه خوب غوسته به څنګه چې خوب سره سړی ته آرام رسی، لیکن نکی دا غیر اختیاری شی دی. چې کوم امور غیر اختیاری دي په هغې باندې د انسان مؤاخذه نشته، پکڑ پہ نشته. اور جو امور اختیاریہ ہیں اس پر انسان کا مؤاخذہ ہے. اس میں جو اچھے اعمال ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور جو برے اعمال ہیں اس پر اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں. مختلف قسم کے برے اعمال ہیں. پھر تو جو اچھے اعمال ہیں اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے تو اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائی، جس کو معروف کہتے ہیں، اس کی اچھائی معلوم کی جائے کہ یہ اچھا عمل ہے یا نہیں. اور اس کی اچھائی معلوم ہوتی ہے دین سے، اسلام سے، شریعت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، اور قرآن کریم سے کسی نیکی کا نیکی معلوم کرنا، کسی اچھے عمل کا اچھائی معلوم کرنا، یا احادیث سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا، اس کو کہتے ہیں دین کا علم. تو سب سے پہلے اس کے لیے علم ضروری ہے. جو نیک عمل ہم کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نیک عمل کا ارادہ کرنے کا ضروری ہوتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کروں. چنانچہ اگر غیر ارادی طور سے آپ سے کوئی عمل صادر ہو جائے تو اس پر وہ اجر مرتب نہیں ہوتا. اس کا ارادہ، بعض اعمال انسان کرتا ہے وہ اختیاری ہوتے ہیں لیکن قصدی نہیں ہوتے. وہ ہے اختیاری لیکن قصد اس کا نہیں ہوتا. مثلا نماز میں کھڑا ہوا لیکن بامر مجبوری کسی نے اس کو کھڑا کر دیا، تو یہ نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں. اب اس نماز پر اس کو کیا اجر ملے گا؟ اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے مجبور نہیں کیا لیکن معاشرہ اس کو مجبور کرتا ہے، حالات اس کو مجبور کرتے ہیں. تو کوئی بھی نیک عمل کسی کے مجبور کرنے سے، معاشرے سے، حالات سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اپنے قصد اور ارادے سے ہونا چاہیے کہ انسان اس کے کرنے کا قصد کرے. جب انسان قصد کرتا ہے نا کسی چیز کے کرنے کا، تو پھر اس عمل میں اس کی نظر دوسری چیز پر نہیں پڑتی. آپ بازار سے انڈا خریدتے ہیں، انڈا دکان سے، اتنے اہتمام سے آپ گھر سے نکلتے ہیں
کہ آپ کو کبھی کوئی نظر بھی نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کا ارادہ وہ انڈا لینے کی طرف ہے، تو دکان جاتے ہیں، انڈا خرید کر فوراً گھر پہنچتے، ادھر ادھر آپ دیکھتے بھی نہیں، اے آپ کے حواس اور آپ کا دل وہ سارے کے سارے اس انڈے کی خریداری کی طرف متوجہ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر عبادت کے اندر ہمارے حواس اور ہماری توجہ اس عبادت کی طرف نہیں ہوتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی ہمیں بات کرتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہم سے کوئی بات مانگتا ہے، جواب مانگتا ہے، اس سے کلام ہوتے ہیں تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ہم پورا نہیں کرتے، نبھاتے نہیں۔ جب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی کام کا اور ہم نے ہاں بھی کیا، پھر اس کام کو ہم پورا نہیں کرتے۔ جب وہ منتظر ہے کسی چیز کا تو ہم نہیں کرتے، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ قصد و ارادے سے نہیں کرتے، اس میں سو جاتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ انسان ایک انڈا خریدنے کے لیے اس کے سارے حواس، سارے قوا، پورا جسم اور دل کی توجہ اس کی طرف ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نیک عمل اس طریقے پر کریں کہ جس میں آپ کا قصد اور آپ کا ارادہ اس کا دخل ہو، پھر اس کے بعد نیت ہو، اس میں نیت اسی قصد کو کہتے ہیں۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن نیت اچھی ہو، نیت اور قصد اگر خطا ہو جائے تو پھر عمل پر نتیجہ غلط مرتب ہوتا ہے، اور نیت اگر درست ہو تو پر عمل پر نتیجہ درست مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے دور حدیث کے طلباء نے بخاری کی پہلی حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پختو بانے کو پوئے گی کیا نا؟ پختو بانے پوئے گی تو پختو پوئے گی اور اردو ہاں پختو بانے ہوئی پوئے گی نسو اردو کی لگی ہم پختو کے ہونے ہم لگی پا اردو نہ پوئے گی تھا مازگولا ہاں دا بسکو بیا دا غطول کالا بس لہو نور پیوان دا سشتوکشتا چی نہ پوئے گی ایاز بابا تا پا اردو پوئے گی ہاں پوئے گی دا ډیر ضروری خبری دی، ډیر ضروری خبری دی۔ حدیث مبارک کے راضی انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دار مدار بنیت سره دی۔ دین معلومی چې هر یو عمل په ابتدا کې نیت پکار دی، دا حدیث بل روح دا دی، هر عمل په ابتدا کې نیت پکار دی، او عمل نه مراد ستاخه عمل دی، ځکه چې عمل یو سړی سهار نه تر ماښامه پورې د خټې کو ګوشتیان جوړوي او جوړوي ورانوي نو دا څوک وایي چې دې سړي ډېر لوی او ډېر غټ کار وکړو؟ څوک هم نه وایي، لیونی توجه څوک نه ورکوي باندې کار خو کوي ځان یې ستړی کړو، لیکن عمل نه دی۔ عمل هغې ته ویل کېږي چې هغه سره د الله جل شانه په نږدې الله پاک ته یوسې، نو الله جل شانه پې څه ورکوي۔ دکان ته ته لاړ شې، ته د دکاندار نه سودا اخلي، نو د دې سودا قیمت هغه شی جوړیږي چې د هغې قیمت وي، هغه عوض جوړیږي، ته پیسې ورکې دا عوض جوړیږي، ته سره زر ورکې دا عوض جوړیږي، ته سپین زر ورکې دا عوض جوړیږي، ته کپڑا ورکې چې دا ماته د دې کپڑې په بدل کې دا شی راکړه دا عوض جوړیږي، ته لوښې کودې ورکې دا عوض جوړیږي، ته غنم ورکې دا عوض جوړیږي، ته جوار ورکې دا عوض جوړیږي، اور بشې ورکې دا عوض جوړیږي، او چې ته خاورې اوچتې کې بجولې کې دکاندار ته یوسې، نو دا هم تا په ځان باندې پیټه یوړو، لیکن الله د دکاندار نه دا توقع کوي چې دا ماته سودا راکړي۔ عمل نه مراد هغه عمل دی چې هغه اعتبار وي، هغه معتبر وي۔
په معاشره کې هم ډېر اعمال سړی کوي هغه بس فضول چې کوم یو سړی کار وکړي ونه دې سړی کار وکړو بیا په اعمالو کې بعضې عمل ډېر زیات قیمتي وي بعضې کم قیمت والی انما الاعمال بالنیات نو د اعمال مراد هغه اعمال دي دا نه چې یو سړی چې کوم دی نو هغه خوله خوځوي هسې او اخوا دې خوا ګوري نو دا هم دغه عمل دی نه ځکه ګناه چې کوم دی نو ګناه په هغې باندې الله جل شانه سزا ورکوي دا د انسان فعل دی دغه نه صادریږي لیکن داسې کار کول د انسان د شان سره نه ښایي نو چې کوم یو کار سړی کوي نیک کار وي نو یو شرط دا دی چې د هغې په ابتدا کې نیت وي بعضې اعمال خو داسې دي چې د هغې په ابتدا کې نیت نی نو د سره هغه عمل کېږي نه چې یو سړی مونځ کوي او مونځ په ابتدا کې نیت نی بې نیته مونځ وکړي نیت نه دی کړی او امام سره شریف شو نو مونځ یې نه کېږي او سړی روژه نیسي او نیت یې نه دی کړی نو روژه یې نه کېږي او زکات ورکوي او نیت د زکات ورکولو نه دی کړی نو زکات نه کېږي نیت تعلق د زړه سره دی زړه کې چې اراده وکړي چې دا زکات ورکړو یو سړی حج کوي او نیت یې نه دی کړی نو حج یې نه کېږي بعضې اعمال خو داسې دي چې په هغې کې نیت هغه د عمل لپاره ضروری دی بعضې داسې دي چې په هغې کې نیت د عمل د وجود لپاره نه دی ضروري لیکن تا ته باندې اجر دی حدیث مبارک دغه مطلب دی چې هر عمل په ابتدا کې ته نیت کو نو چې کله ذکر ته کښېنې نو دا وایه چې یا الله دا ستا نوم اخلم او ته د دې عظمت زما نصیب کې چې څنګه ته عظیم ذات یې دغسې ستا عظمت او لویي او ستا د نوم عظمت زما نصیب کې او د دې په وجه زما زړه چې کوم دی نو هغه پاک کې سیقل کې زه مونځ کوم یا الله دا مونځ ستا فرض عبادت دی چې دا ادا کوم ته ما ته په داسې طریقه د ادا کولو توفیق راکړې چې ته پرې راضي کېږې نو دا نیت وکړه او زه ستا دپاره کوم دا مونځ چې ته رانه راضي شي دغسې اودس کې نو د اودس په ابتدا کې یا الله زه د اودس کوم خو زه دا صرف د مونځ د پاکۍ دپاره کوم چې زه پرې مونځ ته پاک شم زما په دې کې نور غرض او مقصد نه دی چې زما لاس صفا شي مخ مې صفا شي دغه دی چې څومکې تا ته ودرېږم او بې اودسۍ کې نشم ودرېدی نو یا الله زه د اودس دې دپاره کوم چې زه پاک شم چې زه بیا ستا مونځ زه قرآن کریم لاس کې اغشتی شم قرآن کریم تلاوت کې یا الله ستا کلام دی او ته ډېر لوی ذات یې ستا کلام هم ډېر لوی دی دا عظیم کلام دی زه ستا دا کلام تلاوت کوم او دې دپاره کوم چې ته زما نه راضي شي ستا خبرې زه اړوم راوړم ځان سره د هغې تلاوت کوم دا نیت وکړه چې کله چاته څه ورکې نو یا الله دا سړی فقیر دی او ما ته الله یا الله مال را کړی دی زه دا مال درته ورکوم چې ته زما نه د دې په بدل کې راضي شي فقیر ته یې ورکړه مېلمه رالو مېلمه اول عمل هم وکړې مېلمستیا به کوې چې مېلمستیا یې نه کوې نو دا ته انسان نه او د مېلمستیا په ابتدا کې وایي چې الله دا ستا مېلمه دی ته ما ستا د حبیب پاک صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اورېدلي دي چې مېلمه خپل رزق مخکې راوړي ته هر چا ته رزق ورکې زما په لاسو باندې ته خپل رزق دې مېلمه ته ورکې دا د قسمت دی تا لیکلی دی خو ته زما نه په دې عمل باندې راضي شي او ما ته د مېلمه د حق ادا کولو توفیق راکړي بازار ته ځې مباح عمل کې مباح په لاره باندې ځې یا الله زه د فلانکي مقصد ته روان یم بازار ته ځم سودا اخلم ته زما د نظر د غوږونو د ژبې د هر لحاظ سره حفاظت وکړې چې زما نه یو غلط عمل صادر نشي او داسې سړي سره ما مخامخ کې چې هغه سړی نیک وي چې زه هغه سره د هغه نه سودا وکړم او بیا ما ته دا ښه شی معیاري میلاو شي یا الله او په ښه ریټ راته میلاو شي او ما د بازار د شر نه د مارکیټ د شر نه د دکان د شر نه د فتنې نه وساتئ دا نیت کوه زمیندارۍ کې پټي ته ځې نو یا الله زه خپل کار ته ځم
ایوی کوم او بخور کوم ګوډ کوم دا کوم په دې لار باندې چې کوم زم نو ما د ګناه نه وساتي او چې کله ز خپل ځای ته لاړ شم نو ما د پردي مال نه وساتي او ما د دې نه وساتي چې خلک زما نقصانو کې ما ته تاوان ورسي او زه چاته تاوان ورسو دا نیت وکړه دا الله جل شانه سره دا خبرې دي په زړه کې دغه ذکرم دی دغه نیتم دی او په دې باندې ته اجر او ثواب دی ان شاء الله کپڑے چې یا الله دا کپڑے د تا ما ترا کړی ستا نعمت ته ستا شکر دی په دې باندې او دا زدي د پاره چې خپل بدن په باندې پټ کم او ستا بندگانو سره ملاقات کولې شم مخامخ کېدې شم او ستا عبادت په باندې کولې شم او د دې کپړو دا نعمت چې تا ما ترا کړی د دې د حق ادا کولو ما ته توفیق راکړي دا زما په وس کې نه دا تا ما ترا کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چې کومه دعاګانې منقول دي دا هم دغه مطلب ده الحمدلله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه شکر دې د هغه الله چې ماته دا کپڑے اغوندي دي اغوستي دي او من غیر حول مني ولا قوه زما په کې طاقت دا نه دی دغه شوی زما په زور سره دا کپڑے نشوي حاصلوله او الله جل شانه را کړی نو چې کله سړی دغه د مشق کوي مش سحر نه تر ماخامه پوري او بچس کې نیت کوا خوراک چکه نیت کوا چې زی نیت کوا چې شرط ګوري نیت کوا دې کې یو عظیم فائدہ دا چې کله ته د هر کار په ابتدا کې نیت کې نو هغه کې وته نیکی او بدی پیژنې نو بدی او پریدي نیکی وکې زمونږ نن سبا ژوند سره د دې چې امور اختیاریه کو لیکن باغې کې قصدی نه دي امور عادي زمونږ صادري عادت ته امخت دا غړي چې کوم نه دا جاندار نه دی بے جان سیز دی لیکن دا وګوري دا پدې کې سکندونه او منټونه بدليږي کنه دا یو عادت ته دی په انګلیش کې وته روټین وایي د دې یو روټین دی باغې روانه دا غړي ستنه چلیږي باغې روانه دا خو بے جان انداسي کوي چې انسان هم په امخت کې رواني د عمل اسپتن لګي نه دا څه شو دا انسان هونه شو د انسان د هر کار په ابتدا کې هغه کې نیت پکار دی په نیت سره دا کار ممتاز کی دا د کول دی او کدا د کول نه دی بیا دویم عظیم فائدہ دا چې تا ته په نیکو اعمالو باندې ډیر اجر ملاوي نیت نه بغیر تا ته یا اجر وو یا نه او چې کله د نیت کو نو ډیر اجر دته ملاوي او مباح عمل چې کوم نه خوراک سکات پاغي باندې تا ته اجر ملاوي نو دا ځکه دا ځان نن دا طالبان دا شروع کوي چې بیت الخلا ته نیت چې روزي نیت چې خوراک کې نیت چې سخاک کې نیت چې جمعه تر دنه کې نیت یا الله دا ستا کور دی ستا د عبادت ځای دی زه دې تر اعظم پدې کې زمانه داسې کار مصادره داسې کار کول ماته توفیق مرا کې چې ته په ناراضه کې او دې جمعات کې ماته داسې کار کول توفیق راکې چې ته په راضي کې لکه نفل شو قران پاک تلاوت شو د الله ذکر شو داسې معلومات توفیق راکې نو دې سره ستاغه عمل چې کوم نه هغه قیمتي شي الله جل شانه ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات دا خو نه دا چې غوې پارټ باندې وتاړي هغه ګرځي او هغه تاویږي وبروزي انسان دا شنی د انسان تعالی الله جل شانه اختیار ورکړی دی انسان ته الله پاک عقل ورکړی دی انسان الله جل شانه مکلف ګرځولې دی او دته امور اختیاریه ورکړي دي قصد او اختیار سره هغه کیږي نشه د خنیت کوي او عمل هم درسوي په هغه باندې الله جل شانه اجر ورکړي نو زما د وینا مقصد دا دی چې موږ د پکار دي چې هر یو عمل په ابتدا کې نیت کو یو دویم دا چې انتهایی اهتمام سره چې کوم یو نیک عمل کې انتهایی اهتمام سره چې دا یو عظیم کار دی چې خبره کې دا عظیم کار دی چې قران کریم یو آیت تلاوت کې دا لوی کار دی چې دا الله نوم خلق الله دا الله جل شانو عظیم ذات نوم غشتل دا معمولی کار نه دی نو چې څنګه اگئی اغشتو پسې بازار ته دی او نظر دی بل چانه پروزي نه دغه د زړه سترګې دی په الله جل جلاله باندې پکار دی الله جل شانو به دغه عمل قیمتي کې کیدې شي په دې عمل باندې راضي شي
د قصد او د اختیار دومره دغه دی. صحیح بخاری کې حدیث تیر شوی دی، تاسو طالبان ناسې باغې کې شرح تفصیل سره تیر شو چې د سپی باندې د اوبوس کولو په وجه باندې الله جل شانه مغفرت ځکه چې د دې سړي قصد او اراده د کې غم بد د عمل نمخ کې د غیکار اهمیت مو پکې او هغه عمل چې کوم نو هغه په خنیت سره کولو. قصد او اراده امور عادیه نه نو او دا غیکار اهم ګړلو عظیم دغه وخت د بسمره مخ کې نه پجړه کې کړلې ریبلی چې د سپې ده او د کوی په غاړه ناشته او ساری کوی ته جبه ښکته کړی د خو دې وبني شي راغشته نو دې د وبو تګې دي راشه په دمانه اوس بوس کو یو به زبان دی چې په دمانه رحم وکم چې الله پاک ما ته اجر راکړي. نو ګوره وتقصد و اراده موکا او بیا داغه نه پس څومره محتم بشان غنی هغه کار او بیا دومره عظیم یې غنی چې داغه د پرده کوی ته گزیږي او موزه را ډکای او سپیته چې کوم نه وایي زمونږ اعمال هغه دا سیدی لکه څنګه چې رټ چلیږي بس روان دي ځکه هغه قیمتي نه باغې کې وزن نه او داغه اعمال اثرات په دنیا کې مونږ ته ځان نه خي هغه مونږ وینو نه هغه وجه دا ده. غنی دا اعمال دا اثرات ژوند کې به برکت شي، په مال کې به برکت شي، په اعمالو کې به برکت شي چې کله یو عمل تحری سره کې قصد او اراده سره نو هر یو عمل چې نه کې قصد او اراده تحری سره کو بل دا چې ستا په کومه ذمہ داری راځي هغه ذمہ داریم اهم ګڼه دا د مخلوق سره تعلق وي باغې ذمہ داری کې او قبل یو کار وي نو د دې وجه دی چې ته هغه اهم نه ګڼې عزت کته نه کار ایر شي. کوم سړی چې اکثر ایریږي او هغه چې داغه مازغو کې څه چل لیونه دی یا بیمار دی هغه بل شي دی یو هغه چې روغ سړی دی دی وی دا ماهر شو دا کار ماهر شو دا ماهر شو دا غي وجه دا چې تا اهم نه غني کچره دا تا اهم غنلې نو بیا به ته داسې شپرونو لکه شي سړی یو بجې فلایټ امریکای ته ځي نو غو د کیږي نه ځکه چې د زی امریکای ته اوس کچره زه او د شم اسینی چې د پاتې شم د سحر موس چې تا سره اهمیت دا غي وې د سحر د موس نو ته به د شپې د وخت ود کې دی او تا به خوب کولو ته به سحر پاسې دي تا سره چې د تهجد اهمیت وې ته به د شپې د وخت ود کې دی دا غیر لپاره به تاسو مر سختیان دي ورول دعاګانې به بل غوستي د شپې به نفل بیل کول سحر چې کله د قضا شول بیا به نفل بیل کول نو د دې لپاره چې یا الله ما ته توفیق راکړي ما پاسې بعض غیر ضروری امور پاغه پسې مونږ ونخلو او هغه ضروری او اهم امور زمون نه پاتې شي چې کوم یو کار کوي کتاب چې ګوري پاغه کې نیت کو هغه اهم غنا انتهایی اهم شی دی علم ذکر او دا غي نمخ کې قصد او اراده اهمیت قصد او اراده او بیا نیت مزیدار نیت کو چې الله دا علم دې لپاره حاصلوم چې ستا په دین باندې پوه شم او ستا بندگی کولې شم پدې کې د موز مسائل دي پدې کې د زکات مسائل دي پدې کې د حج مسائل دي زه په باندې عمل کولې شم او یا الله کچرته ضرورت پېښ شو او چا مانه تاسو کو نو چې زه هغه ته صحیح جواب ورکولې شم اول خپل عمل او بیا بل دا نه چې د علم دې زپارز د کوم چې زه غټ مفتی او غټ شیخ الحدیث جوړ شم دا فخر دی دا غرور دی دا مباحات دی دا ټیک نه دی یا الله علم دې د پارز د کوم ستاره دین علم چې ته نه راضي شي او زه په دې باندې عمل وکم او چې چرته ضرورت وي که چرته سوکرالو شي هغه ته صحیح جواب ورکول شي.